دا خبره یاد ساتل پکار دي چې سوره فاتحه نه بغیر مونځ نه کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي د سچ ذکر په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې هم دي چې چا سوره فاتحه اون ویلې نو داغه مونځ نه کیږي. الله تعالی فرمایلی دي چې سوره فاتحه زما دا بنده په میاس کې نیم پنیمه دي چې کله انسان وی الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی فرمایي حمدنی عبدی زما بنده زما تعریف بیان کو. چې کله وی الرحمن الرحیم نو هغه وی اسنا علی عبدی چې زما بنده زما ثنا بیان کا. کله چې وی مالک یوم الدین نو الله تعالی وی مجدنی عبدی زما بنده چې کوم بیا زما بزرگی بیان کړه. او دا رنګي چې بیا مخ کې ایاک نعبد و ایاک نستعین هغه وی او ولد دوالین پورې هغه وی نو الله تعالی فرمایي چې دا هر څه زما د بنده د پاره دي چې هغه زمانه غواړي. او ظاهر د موږ پر ورځ کې سو زلا سوره فاتحه کې الله تعالی نه هدایت غواړو او د غضب نه پناه غواړو نو الله تعالی ظاهر ده چې هغه موږ الله نه غواړو نو الله تعالی خو عطا کولو والا سخي بادشاہ دی. هغه کلم په ورکولو کې بخل نه کوي، کنجوسي نه کوي. بس مونږ ته لږ خپل منځونو کې فوکس پکار دی، توجه پکار دی او باغی باندې په غموز باندې پویدل پکار دی چې مونږ کله دا الله مخې ته ودرېږو نو مونږ خپل رب سره څه خبرې کوو لګیو څه وایو لګیو. الله تعالی دې مونږ له په دې باندې د پوهې توفیق راکړي. الرحمن الرحیم چې کوم دی بسم الله کې د دې ترجمه ویلا مالکی یوم الدین مالک دی د ورځې د جزا. هغه لوی ورځ چې کومي د قیامت ورځ اړخ ته اشاره ده د آخرت ورځ یادې لګیا دی. په دې جهان کې خو الله تعالی چا نه چاله اختیار ورکړي وي خو د قیامت پر ورځ د آخرت پر ورځ به تمام اختیارات صرف او صرف الله لپاره وي. الله تعالی به وی لمن الملک اليوم نن د چا بادشاهي ده نو هر کس به جواب ورکوي لله الواحد القهار دا الله د پاره ده چې کوم واحد دی او کوم قهار دی غالب دی. نو الله تعالی چې کوم دی هغه مالک دی د ورځې د جزا چې انسان ښه عمل وکړي کو بد عمل وکړي نو هغه ته به دغه یو ذرې د یو مسقال بدله د آخرت په ورځ به ورکول کېږي. ایاک نعبد و ایاک نستعین دې کې کا چې رستو راغلی دی نو دا تاکید دپاره دی یو زور ورکړی شوی دی چې ای رب العزته مونږ صرف ستا عبادت کوو. په دې کې ټول معبودان باطل چې کوم دی د دې انکار کېږي لګیا دی او انسان خپل رب ته وایي رب العزته چې صرف او صرف ستا عبادت کوم و ایاک نستعین او زه صرف ستا نه مدد غواړم. الله تعالی چې په دې دنیا کې یو کس رولیږي موږ څه مشکل کې شو تکلیف کې شو نو دا الله تعالی دی چې دا په زړه کې واچي او زموږ د مدد لپاره هغه کس زړه نرم کړي او زموږ د مدد لپاره ورسي. اصل مدد چې کوم دی هغه هم د الله دی او الله زموږ مدد کوي. بیا الله تعالی ته موږ وایو اهدنا هدایت راکړه ماله را صراط المستقیم د نیغې لارې چې انسان په دې دنیا کې هم په کږې لارې باندې روان شي چې کوم هغه منزل مقصود ته نه ځي نو هغې ته نشي رسېدی. هغې کې لګیا وي په یو لاره ځي په بل لاره ځي په بل لاره ځي تر هغه پورې چې هغه سمه لاره اختیار کړي نو هغه به په هغې باندې ورسېږي. نو الله پورې رسېدو دپاره او انجام بخیر ته رسېدو دپاره مونږ ته د سیدې لارې ضرورت دی او الله دې مونږ ته دا سیده لاره وښودلې کړي. صراط الذین انعمت علیهم او لاره دغه کسانو چې چا باندې تا انعام کړی دی غیر المغضوب علیهم د غضب کړي شوو خلکو لاره نه ولا الضالین او نه د ګمراهانو. یعنی یا رب العالمین مونږ ته د هغه خلکو لاره وښیه چې کوم باندې تا خپل انعام کړی دی دغه کسانو لاره راته مخې چې کوم باندې تا
غضب کړی دی او نه د ګمراهانو په دې کې نه صرف کفار شامل دي بلکې دې کې مسلمانان هم د هغې دپاره یو دعا شامل ده چې یا الله په داسې لارې روان نه کړي چې د هغې اړو څه اختتام ني د هغې اړو څه منزل مقصود ني بلکې موږ په داسې لارې باندې روان کړي چې په هغې کې ستا انعام وي ګمراه باندې روان نه کړي چې هغه لاره روکوي موږ ته د هغې څه منزل معلوم ني مونږ حلالو پورې رسولو دپاره یا الله مونږ ته نیغې لارې ضرورت دی او بېشک د دې مدد الله نه بغیر دنیا کې هیڅوک نشي کولی نه څوک په دې باندې قادر دي نو دا د الله په مونږ باندې ډېر غټ انعام دی چې الله تعالی مونږ ته په مونځ کې دا راکړی دی او مونږ ته یې دا تاکید کړی دی چې د دا به په مونځ کې وایې او د دې په ذریعه باندې به ما نه مدد غواړئ او ظاهره ده چې څوک الله تعالی نه مدد غواړي نو الله تعالی د خپلو بندګانو ضرور مدد کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.